سرتور مونځ د یو خو د ښځو دپاره سرتور مونځ جایز نه دی که یو ویښتې هم کاري مونځ یې نه کېږي. یو د سړو دپاره دی. د سړو دپاره چې صرف عورت د سړي پټي مونځ یې کېږي، ولو که هغه په یوه جامه کې، ولو که هغه د هغه ولي هم کاري، خېټې هم کاري، دا ټول بدن کوي کاري، نو په مانځه کې د ده څه نقصان نه راځي. البته چې څونه سړی مانځه ته ودرېږي او خذو زینتکم عند کل صلاتین کې، نو دا چې څونه سړی ښه جامې واچوي، پاکې جامې واچوي، پوره جامې واچوي، ښایسته جامې واچوي، دې کې ثواب ډېر دی. څونه په هیئت حسنه کې ودرېږي ثواب پکې ډېر دی. هیئت حسنه نه مراد هیئت د نیکانو خلکو، نو ثواب یې ډېر دی. نو هیئت د نیکانو خلکو کې دا راځي چې د هغې خو ټوپۍ په سري، پټکۍ په سري، د صالحینو دغه هیئت دی. د صالحینو سره د مشابهت د وجې نه په مانځه کې به دغه ثواب او اجر د ده ډېر وشي. نور د مانځه لپاره د خولۍ په سر کول او یا پټکۍ په سر کول دا د مانځه د شرایطو نه دي، او نه که چا په سر نه کړله نو څه اثر پرې نه پرېوځي. که د سړي سر کاروي، که د سړي لاس کاروي، که د سړي پښې کاروي، دا ټول یو شی دی. اوس یو سړی دی پښې کاره دي مونځ کوي، یو سړی دی پښې په جرابو کې پټې دي مونځ کوي، یو سړی دی لاس یې کاره دی مونځ کوي، یو سړی دی لاس یې په هغه ګرمو دستانو کې پټ دی مونځ کوي، یو سړی دی څادر یې اچولی دی مونځ کوي، یو سړی دی څادر یې نه دی اچولی مونځ کوي. د دې ټولو حکم یو دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چېرته نه دی نقل چې داسې دغه راغلی، داسې څه شرط پکې دا راغلی.